بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا وبارك وسلم وصلي عليه رب سيدنا ورب وقال سيار مقصير الطائعين. نو دا شاعر فکور کوي خدي ورته ویل چې لکه بازار نه یمنه سبوز دي له غونډه کې کمزورې نو د خپل خځه د خپل بازاري بیانې چې زله قسم څنګه نو دا د په بحر طویل باندې بیانې کله نو بحر طویل خدا سو شورشوت خصو پرې وي څنګه د بحر طویل کې څه صحیح نو بدی کې دا اولنی تفعیل فعول نه کوم ځای پور دی فلو شاء مفاعل هدت المفاعل قديدي مفاعل او طعاننا مفاعل بمرعى مخوي شقيل الارض منيا أرندي عشيا تأمينم عهم بي لبانه ونفسي وقد وطن وهافت مأنتي فلو شاهد فعول مفاعل فلو شاهدت القديد طعاننا بمرعى شقيل الأرمني عشيا أرمي جمعهم بلبانه ونفسي وقد وطنها فالمأنتي ولكن قد المقال أسندت صفها إلى صف أخرى من عينه وسو پدې کې قافیه سره لگا رنتی په قافیه ده او روي په کې څه ده دا روي نو وستو یا وصل او سلیپ په کې یو حرکت راغله ده سره او قافیه مطلقه ده مجرده ده روي په کې مطلق ده مجرد ده کا مردوف ده کا موصف ده مجرد ده او موصوله باللين ده بالحال او وصواي فلو شاهدت القديد طعاننا بمرعى شقيل الأرمني أرندي فلو شهدت يشهدوا سمع يسمعوا القديد تشاهد لخجل منهم طعاننا طعان يطعنوا دا معنى يوبل سرا غشي بيشتل نه د باجی کول طعان دا د باب مفاعل مصدر دی مرعش د زین نوم دی خیل خيول جمع د اسونو د وای ارمینیا زین ارندی ارنا یورینو ارنا ان باب فعلان دی دا اواز بيستل نصرين فرو نوم راځي فلو شاهدت القديد طعاننا بمرعى شقيل الأرمني أرنتي وی کچرتی حاضر شوه دا ام قدید زمانگا غنی زبازی تا چی منگ با کم زی که کولا طعاننا نی زبازی کولا منگا بمرعشا و مرعش دیکی خیل الارمنی دا ارمینیه دا شاہ سوارانو سر دا ارمینی شاہ سوارانو سر نو ارنتی چل به کړو چغه به والے چغه یعنی بیا به یری دنا چغه به والے چې مونږ لیدلې و د یری د وجنه دا به چغه والے بیا فلو شهیدت کا چرته حاضر شه دا ام القدید ذی طعاننا زمغه غنه د بازی تا چې مونږ په کوم ځای کې کولا بمرعش بمرعش کې خیل الارمنیه چې دا ارمینیا د شاه سواران سره ارنتی دی با چغه والے جړې دی عشيات أرمي جمعهم بلبانه ونفسي وقد وطنتها فتمأنتي عشية ما خام تلقي ما خام أرمي رماين بمعنى وشتلو لبان سنين توي
وطنتها وطن يوطن توتينا وطن جوړول یا پایمال کولو عادي جوړول اطمئن اطمینان سره کېږي نو عشیات ارمی جمعهم بلبانه واذا دهوی مقام واقع ده عشیت ده مقام واقع ده ارمی جمعهم چې ما وشتل دغه هغه جماعتونه بجمع بلبانه ونفسي فسینې سره او په خپل زړه سره مې وشتل په خپل ځان سره مې وشتل وقد وطنتها او حال داره چې هغه زماده نفس او زماده زړه دا مطمئن شو درې څنګه عادي جوړ شو درې فاطمئن جنا په مطمئن او زماده زړه مطلب دا کنه چې دا ام القدید کبه هغه شپه باندې راغله په کوم ورځ باندې چې موږ لري ارمینیه شاهسوارانو سره جنن دا جنگ کو په مقام باندې چې موږ په خپل سینو سره په خپل نفسونو سره موږ د دوی سره میلاو شو او زماده زړه زماده نفس د جنگونو سره عادت ده نو باغ شپه باندې مطمئنو یریدونو زماده زړه عشیات ارمی جمعهم بلبانه په مقام باندې چې ما وشتل داغه جمعیت ای جماعتونه بلبانی و نفسي بخپل دا ای بسینې سره او بخپل زړه سره ویش وهاله وقد وطنتها وحال دې په دایسه زمانہ نفس دا عادي جوړ شوی دی د دې جنگونو فاطمئن دین هغه مطمئنو ولاحقت الاطغال اسندت صفها الى صف اخرى من عدا فقشعرتي وهو معنى دربنا لاحقت دا دغه ته ویل کېږي اسونو ته لواقع جمع اسونو ته ویل کېږي اطول دا اطول جمع دا ملا ته ویل کېږي دا خېټه نه کوک ته خېټه ملا ته ویل کېږي اسنت صفا اسند رئیسن اسنادا یو څه سره ملاویدل صفا الى سمو من عيدا فقشعرتي اقشعرارا دا ورونټي کړه هونه په پښتو باندې غونه ذکر کېدل ولاحقت الاطال اسندت صفها ودير شي وسمر ډیر اسونو نریم لا والا اسندت صفها الى صف چې ما دغه صفونه ملو کړی د نورو صفونو سره من عیدن د دشمنانو د دشمنۍ د ودینه فقشعرتن دغه هغه غونه به شومانه وېریدل یعنی من چې کله حمله بدوی باندې کوله کنه من چې کله بدوی باندې حمله کوله نو د دشمن ډیر صفونه چې دي نو منګه هغه د نور زمون سره ملاو کړو نو هغه وېریدل یره پیراله یو دیو سره ملاو شو بل بل سره ملاو شو ولاحقت الاطال اسندت صفها او ډیر هغه نریم لا والا اسونه اسندت صفها چې ما یو ځای خپل صفونه لاګي د بل صف سره من عیدن د دشمنۍ د ودینه فقشعرتي نو بس داغي باندې غونه چې شو یعنی وېریدل وقال بعض بني بولان من طي ما د بني بولان دی و دغه قبيله د توي خاندان نو د داغي نه دا خبره دا بحر منصرح نه بحر منصرح پکې من نه دا پکې نه بحر دی او مخکې نه ډیر شوی دا نو په بحر منصرح کې پدې کې تفعیلی وی مستفعل مفعولات مستفعل سی پکې مستفعل مفعولات مستفعل خودلته کې پدې کې خبل شوی دی سبق شوی دی خبل څه ته ویل کېږي الخبن مع الطوي چې دا خبن د وجنه بهم ساکن حذف شي او د طوي د وجنه څلورم ساکن حذف شي نو مستفعل دی نو مستفعل سبا دي شو متعل او بیا د جوړ شي مفتعل څه دي جوړ شي مفتعل او مفعولاته دینو په دې کې څلورم ساکن حذف شي په مفعولاتو کې څه حذف شي نو مفعولات ته جوړ شي څلورم ساکن حذف کول د څه ویل کېږي توي څه ورته ویل کېږي او بیا مستفعل دینو پای کې هم دا به مو څلورم حذف شي نو مفتعل ته جوړ شي نو اصل کې خو د دې بار د تفعیلی دي مستفعل مفعولات مستفعل کنا ودلګي به مفتعل مفعولات مفتعل مفتعل مفعولات مفتعل دا تاسو ګورئ جوړ کې تاسو نحن حبس دا څه شو مفتعل نحن حبس مفتعل نو موږ لا پکار سره مستفعل پکار دی څه پکار دی مولا مستفعل پکار دی او راغله سره مفتعل نو څه چل بګی شوی دی
دو خبر به یو بګي خبل شوی یعنی یو بګي فهم څنګه نه شوی بګي بیا مفعولات مولا پکار دی او دلته راغلی سو نا بنی جا مفعولات مفعول نا مف بني علا او جهت يا ديلة في مفتعل ديلة في مفتعل بیا نار من ال وذا بقبل باندې مستفعل ده نا مسشو او رين تفشو او من العلو شو مستفعل نو په باندې کې بګي دغه شوی دی ضعف شوی په باندې کې بګي نه شوی نار من المستفعل بیا حربی جحمه مفعولات او بیا تزرمی مفتعل وشو بلی معنی نحن حبس مفتعل نابنيجا مفعولات او ديلة في مفتعل نار من المستفعل حرب جحمة مفعولات او تزرمي مفتعل قبل نستوقي نستوقد مستفعل نبل مفعولات نبل بالحاء مفعولات او زيد ونسقى مستفعل دو نفوسا بنت على الكلمة لك بوشو بني مالي هذا بودي سوى مستفعل مفعولات مستفعل مفعولات مستفعل نحن حبسنا بني جليلة في نار من الحرب جحمة الزرم نستوقد النبل بالحصيد ونسقى نفوسا بنت على الكرم نحن حبس يحبسوا معنا راغيرول غريتارول بني جديد د قبيلين د في نار من الحرب نار ایران جمع حرب حروب جمع جنگ توي جحمة جحم جمع شغلو توي دور شغلي ازورمي دا توي ضربه جمع او سکروټي توي دا بسر کې نه نحن حبسنا بني جديلة في نار من الحرب جحمة الزرم منګه بنو جديله والا قید کړیو بنو جديله والا منګه قید کړیو في نار من الحرب دور په دسه جنگ کې جحمة الزرم چې داغه هغه بسر کړي شغلې والے مطلب دا چې دوسره منګه جنگ کړو په جنگ کې منګه دوټه تم کړسره نحن حبسنا منګه قید کړیو بني جديله پس کې في نار من الحرب دور په جنگ کې دسه اور جحمة الزرم چې داغه هغه شغلې اوچته نستوقد النبل بالحضيض ونسطا نفوسا بنت على الكرم استوقد استيقاظا معنا اور بلول النبل مفرد نبال جمع نسو توي بالحضيض حضيض تزين نشيبي مكدن نظمك نه نا نشيبي كندهم تك نسقاد استيادا باب انفعالنا اخکار کول نفوسا د نفس جمعنا بنت بنا يبني بنت الکرم کرم دا د سخاوت کرم يكون نستوقد النبل بالحضيض ونسقاد نفوسا بنت على الكرم ونسمان دا پکار دی ښا سو به ټول کتابونو کې ونسقا باندې کار راکو دي زړو کتابونو کې ها دلته په نس باندې کرخه ختمول پکار دي ځکه دا مستفعل بدغه ځای نه جوړیږي مفتعل بدغه ځای پور جوړیږي مفتعل ونس باندې واښوي ها وانه شوما الهغه په نس باندې کرخه په نس باندې ختمول پکار دي توادو نفوسا بنت على الكرم دا جدا پکار دي ها څنګه لکه ستاسو په کتاب کې بنس باندې کرخه پوره شوې ده چې چا په کتاب کې بنس باندې یو مصره پوره شوې ده بیا صحیح ده
چې چا به اوس ما بلې په توا باندې پوره شوی دا نو توا غلط ده انس باندې پوره کول پکار دي ځکه چې موږ له پکار دي مفتعل او مفعولات او مفتعل او مفتعل د نس پوره کیږي او بیا دغه تفعیل شروع کیږي د مفتعل او مفعولات مفتعل د توا د نفوسا اعتقاد نفوس سلمونت على الكرم پرې باندې پوښتنه ده سره نستوقد النبل بالحزيز منګه د نيزو دا اور لګول او پخکت از مکه کې پنه کنده کې نشيبيز مکه کې ونسقاد نفوسا او منګه ښکار وکړو د داسې نفسونو بنت علی الکرمی چې داغه هغه بنیاد په سخاوت باندې کې خدای شو مطلب ډیر خلک موږ داګه لتین د امړ کړلو وقال رويشد ابن كثير الطائي بس پکې نه یاد بنو ته نه دا داغه بوزدلی کړي وا نه هغه بوزدلی چې نه لري په اشعارو کې داغه بیان ولورکل شوی جواب ولورکل شوی دا په دامه باندې په بحر بسيط باندې په بحر بسيط کې کمی تفعیلی ناورما مستفعل فاعل مستفعل فاعل نو دا په تاسو درځي مستفعل جوړ کړئ یا ايها مستفعل یا ايها او بیا فاعل راكب مستفعل مسجمة او فاعل يته سائل بني وای کنه یرا اسد فاعل يعني بهم ساكن مقدم شويه او ما هذه صوت فعل صوت سره وقل لهم وذا مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل ده فاعل غفعل ده بين ده بار بسيط يا ايها الراكب المسلم رضيته سالمني اسلم هذه الصوت وقل لهم بادروا بالعذر والتمسوا قولا يورئكم اني انا الموت ان تذنبوا ثم تاتيني بقيتكم فما علي بذنب عندكم فوت دا وې بنوته چې نن دا غي بوزدري په دې اشعارو کې بیان کړی دا مونږه با د بنوته والا د بوزدري چا په اشعارو کې بیان کړو نو شاعر راغی جواب ورکړي بنو اسد تو دنکی ول ورکړی دا ويا ايها الراكب المسيمطيته سائل بني اسد ما هذه الصوت يا ايها الراكب راكبين كما مانس ولدل موسی ارجا یوسی ارجاء بمعنى راقودل مطیع مفرد مطلع جمع سوال لیتا وي سائل دا باب مفاعلین دا اسم فاعل دا امر حاضر څخه سائل فاعل ضارب یا ایها الراکب المسیمطیته و ای هغه کسات چې پاغه پسورلې باندې سوري او راکاږي سورلې راقودون کې په اسبانه سورا سائل بني اسد د بني اسد نه د پوسوکا ما هذه الصوت وجدا س اوازونه دي دا س مطلب تاسو په باره کې سوای وقل لهم بادروا بالعذر والتمسوا قولا يبرئكم اني انا الموت قل قال يقول قولا بمعنى وینا کول بادر يبادر مبادره جلدی کول جلبازی کول عذر وجدا زبینه اعذار جمع د عذر کوي والتمسوا التمسوا التماسا باب افتعال طلب کول يبرئكم برأ يبرئ تبرئه وقل لهم بادروا بالعذر والتمسوا او دوه چې تاسو په جلدی سره عذر پیش کړئ یعنی زر موږ ته عذر پیش کړئ چې ولې تاسو په بار کې دا خبره خورولې دي والتمسوا قولا او تلاش کړئ یو دسي وینا يبرئكم چې هغه وینا تاسو بریږي ولې اني انا الموت بشک زه مرګم زه تاسو وښتم غره مړ کوم یو سدسه عذر پیش کړئ چې تاسو درې خپل خبر نه بریږي وقل لهم اوعد تبادروا بالعذر زر تاسو پیش کړئ عذر والتمسوا قولا تاسو تلاش کړئ دسي خبره يبرئكم چې تاسو بریږي درینه اني انا الموت بشک زه مرګم
ان تذنبوا ثم تأتيني بقيتكم فما علي بذنب عندكم فوتوا ان تذنبوا باب افعال اذنب يذنب اذنب الگناہ کول ثم تأتيني اتا يأتي تيارا راتلل بقيه باقي من دخل اولاد مراد فما علي بذنب ان تذنبوا ثم تأتيني بقيتكم وکتاو چې ته ګناه وکړي او بیا راشي استاسو اولاد یا استاسو اولاد را چرګه زما پلار دی ولې وجل څوک زمانه دی ولې وجل فما علي بذنب فما باندې بس ګناه نه وي عندكم فوت سود لپاره د خپل د مرګ دینن دا سود تر نه بشي دغه چې تاسو څه مالګه ما ته اوسر پېښ کړم په مبارک ولې څه خبري پېښ کړې نن په مبارک ولې څه په خبري کړې دي خلکو جوړي جوړه تختې دي نو اوسر پېښ کوي که اوسر یو پېښ نه کوم نو بیا وګوره زه تاسو وښنم او بیا بس اولاد تیر پاسه وای چې لکه د ما پلا ډول وجل نو ما ته څه ګناه نه اوسر بس تاسو ان تذبوا که تاسو ګناه او ثم تأتيني بقيه لكم بیا راشي ما تاسو اولاد فما علي بذنب عندكم فما باندې بس ګناه نه استو د پاره عندكم فتو استو د طرف نه بدا نقصان نه غواړي زي